نو چې داسې ګناهونه یې بند په موږ به بارانونه نه زموږ به دا فصلونه خو په موږ به زلزلې وي، په موږ به طوفانونه وي، په موږ به عذابونه وي. ډېر ښه دی یار، ډېر ښه دی. په موږ به زلزلې وي، په موږ به طوفانونه وي، په موږ به عذابونه وي چې ایستلي پرتوګونه یې لر کړي کمیسونه یې سري کړي ګریوانونه یې تور کړي مخونه یې لالچ ته دي وګوره نو بلونه یې. واه واه ډېر ښه دی یار، ډېر زبردست. جی بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو، یو ځل سره بیا شاعر فیض الحق فیض موجود دی. دغه نه به څه نوي شاعري اورو، یقینا چې ستاسو به ډېره زیاته خوښه شي. فیض الحق صاحب څه دې راوړي دي نن جی؟ نو شعرونه خو دي څه نه وي، څو زاړه وایو نو جی جی دومره خو خاصه نه. نو وایي څوک چې ستا په مینه کې مزه غواړي، ستا مینه پاسپورټ غواړي، ویزه غواړي او ستا خپلول په اسانه باندې نه کېږي، او ستا خپلول خو ښه غټه خرچه غواړي، او خور دې د رورۍ نه یې مټکر نه شي، ورکه په جایداد کې د حصه غواړي. ډېر ښه دی. نو دغسې یو څو شعرونه وایم در نه ویني جی 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 ارشاد. چې زما داسې رشته دار دی په ما نه راځي، زه د داسې رشته دار په غم ښادی نه ځم چې رشته مې ورسره کوله ورته دروند ما، اوس چې مې حسابۍ په غریبۍ نه ځم، زه د درنو خلکو سره دروند یم، زه د داسې خلکو په بلۍ نه ځم. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. نو یو څو شعرونه به ته وایم د ټیک ټاک او په باره کې، جی جی تاسو چې به اورېدي یا به نه اورېدي، خو لکه شاعري ده نو چې سبا بلا یو ګیمي، سبا بلا یو ګیمي، بس سبا مقابله ده زما ستا مقابله ده، ښه رښتیا مقابله ده، سخته دا مقابله ده، په ټیک ټاک مقابله ده، شل لاک مقابله ده، په ټیک ټاک مقابله ده، شل لاک مقابله ده، چې ته به یې ګټې که نه زه به یې ګټم، څوک په تا ته ګله ولي، څوک په ما ته ګله ولي، څوک په چا ته ګله ولي، څوک په چا ته ګله ولي. ډېر ښه. دا ستا مینهوال ډېر دي که زما مینهوال ډېر دي، سبا به پته لګي چې د چا مینهوال ډېر دي. یو وایي زه به پکې جاړم دیو جړا ته ګل لاولي، بل وایي زه به پکې خاندم دیو خندا ته ګل لاولي، بل وایي زه به سم ګډېږم دیو ګډا ته ګل لاولي، بل وایي زه به مخ تورومه دیو تورا ته ګل لاولي، بل وایي زه به سم ګډېږم دیو ګډا ته ګل لاولي، بل وایي زه به پکې غاپم دیو غپا ته ګل لاولي، بل وایي زه به مخ سپینومه دیو سپینا ته ګل لاولي، بل وایي زه به مخ تورومه دیو تورا ته ګل لاولي. دغه وړه ګناهګار دي څوک چې چا ته ګل لاولي. ډېر ښه دی. نو وایي ډبل ټیپ راله پکار دی، وی ډبل ټیپ راله پکار دی، ډبل ټیپ ته ضرورت نشته، روشن ټیپ وله پکار دی چې دا خولو له سړی بند کړي چې دا ارسو له سړی بند کړي. ډېر ښه. ډبل ټیپ ته ضرورت نشته، روشن ټیپ وله پکار دی چې دا خولو له سړی بند کړي چې دا ارسو له سړی بند کړي. نو چې داسې ګناهونه نو چې داسې ګناهونه بند په موږ به بارانونه نه زموږ به دا فصلونه خو په موږ به زلزلې وي، په موږ به طوفانونه وي، په موږ به عذابونه وي. ډېر ښه دی یار، ډېر ښه دی. په موږ به زلزلې وي، په موږ به طوفانونه وي، په موږ به عذابونه وي چې ایستلي پرتوګونه یې لر کړي کمیسونه یې سري کړي ګریوانونه یې تور کړي مخونه یې لالچ ته دي وګوره نو بلونه یې. واه واه ډېر ښه دی یار، ډېر زبردست. چې ایستلي پرتوګونه یې لر کړي کمیسونه یې سري کړي ګریوانونه یې تور کړي مخونه یې لالچ ته دي ګلونه یې. او ځینې پیغلې سر تور کي، ځینې پیغلې سر تور کي، خال په زنه بندي کېږدي څه خالونه پکې نور کې، په ټیک ټاک کې لا یو راشي وایي یو ګل خوراکی دا سوالونه پکې نور کې. فیض الحق وایي داسې ژوند د سړي زړه دنیا نه تور کي. واه 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 فیض الحق وایي داسې ژوند د سړي زړه دنیا نه تور کي. ډېر ښه دی یار، زبردست. یقینا په خدای یقین وکړئ که نه چې د ټیک ټاک ته شاعري نه ده په دې منې حد کړلی حد. یقینا زما خو ډېره زیاته زړه ته پرېوته، یقینا چې ستاسو به هم ډېره زیاته خوښه شي. قدرمنو کتونکو دا را سره فیض الحق فیض و، یقینا چې ډېره ښکلې شاعري وکړه. که ستاسو خوښه شي خامخا دا ویډیو مخکې شیر کړئ، نور ملګري هم وګوري. او فیض الحق چې دی نو خپل لاس اخلاص سره خامخا کوئ، ډېره عجزه دی یقینا. مننه.